دا ملګری تپوس کوي چې د استخارې طریقه او د استخارې په سلسله کې خوب لیدل دا ضروری دي او کنه. نو جواب دا دی چې کله بنده ته یو مباح کار مخې ته راشي او بنده په خپل باندې تردد کې وي، فیصله نشي کولای چې دا کار زما د پاره ښه دی او که نقصان ده دی، نو هغې د پاره د مشورو سره د استخارې والا عمل دام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه مسنون او ثابت دی. او د استخارې طریقه دا ده چې بنده کله د ټولو کارونو نه فارغ شي او ماسخوتن کې اود کېږي، نو د هغې نه مخکې د اودسو کې 2 رکعاته نفل مز د استخارې په نیت باندې وکړي چې نیت مې وکړو زه د اخلاص 2 رکعاته د استخارې مز گزارم، او چې څنګه عام نوافل کېږي نو په دغه طریقه باندې نفل وکړي چې کوم یو صورت ورته آسان وي نو هغه دې پکې ووایي، او بیا د هغې نه پس دی د الله تعالی نه په عاجزۍ سره په خلوص سره دعا وغواړي، او چې کوم کار مخې ته را روان وي نو هغې باره کې د الله تعالی نه سوال وکړي چې یا الله پاکه که دې کار کې زما د دین او د دنیا او په هر لحاظ سره خیر وي نو دا کار ما ته آسان کی او موږ له په اسانه طریقه باندې حل کی، او که په دې کې زمونږ نقصان وي نو یا الله پاکه موږ د دې کار نه واړې، دا کار زمونږ نه واړې، او د دې دپاره د دې په بدله کې موږ له متبادل ښه صورت مخې ته راولي. دا دعا دې وغواړي. بس دې ځای پورې د استخارې والا عملو، او بیا یو مسنون دعا هم ده، هغه هم زه درلیږم تاسو ته په کلیپ کې. د خوب لیدلو که ولیده یو سړی خوب نو ډیره ښه ده، او که وی نه لیده نو که سحر راپاسي او چې کوم طرف ته د ذهن جوړیږي انشاءالله تعالی په هغې کې به خیر وي. بعض اوقات بنده نه خوب وویني نو خوب لیدل ضروري هم نه دي، او نه د بنده ذهن یو طرف ته جوړیږي نو بیا د استخاره وکړي تر 20 شپو پورې استخاره دا پکار ده. بیا د هغې نه پس هغه کار باندې دی ورشي چې کوم کار د کولو اراده کړې وه چې د ذهن فیصله نشي کولی نو په هغه کار باندې دی ورشي، هغه کار دی کوي. که هغه کار اسانېده نو انشاءالله په دې کې به خیر وي، او که مخې ته رکاوټونه راتلل او کار مشکل نه مشکل جوړېده نو مطلب دا دی چې په دې کې الله تعالی د دپاره خیر نه دی کې خوده، نو الله تعالی به دې د دغې کار نه په دې طریقه باندې واړی.